مثبت تقييدي مثبت ثاني خبري وده مثبت زي كده سو زي ما كنت بتقول ده مش منتهي انا ليه ده كده ده مش ده قانون ده ده شخص كده ما شافها دخل البنتام خبرتي ليه دخل البنتام خبرتي هي مش موجوده اصلا ليه تفاصيل دخلت البنتام خبرتي ايوه سو بدينا نحكي نسبة التقييدية متأخرين بس صعبة أو ده نسبة التقييدية والتصور متأخر طيب تصور متأخر متأخر أو تصديق بالمفروض تاني خبرين متأخر والتوصل هذا ده تفسكولا شيء ده نسبة التقييدية تاني خبرين متأخر ده متأخرين ونسبة ممكن إذا زيد القانون ولا كوكنا نوم يزيد ولا أبدا زيد قانون زيد وصوص القانون في الشدارة بديع نسبة ده متأخر وده نسبة التقييدية شيء أهوي تقول هذه الدول الشركة بالنسبة للتقييدين معاشي دي كمان وبالنسبة للتقييدين الشركة وحاجات محمولة بالموضوع نعم محمولة وحاجة والدة تأثر على الموضوع سوا ده الموضوع أيضا بالنسبة للموضوع بحاجة محاجات محمولة بالموضوع نحيث المحاجات بكونها بنزات الأول كمان فإيش المحاجة والدة المحاجات اللي برابطها دقة ده بالنسبة للتقييدين لو الزين أشنا زيت وي كان زيت بهيك كنا بدأ قائمون كده شو قائمون كده شو نسوا المحمول كده تونا يتسوا بس المحاسبون قائمون لا يمكن التقدير ليه ما متوقع اللي بابا عشان بتكون محاسبات كده سكرش مش كسوق واجي قائمون ده محاسبات محمول بالموضوع ده نسبة للتقدير ذكر تقييد والتقدير ذكر مش بيطلق من زيد مش ده غير انت بترجمات بتيجي يبقى التقييد الموضوعي بمبدأ المحمول صح؟ تقييد الموضوعي بمبدأ المحمول كويس كده؟ ده تزيد القائمون بتاعه كده ده قيام قائم شفشفري ده قيام بشفري بزيت تقييد الموضوعي بمبدأ المحمول محمول شفري قائمون ولا هو نفسه ده قيامون ده قيامون ده قيام بشفري ده تعرفت بزيادة طوي كيف هتثبت التقييد اسمه كيف التوظيف هنا تأخير بالدرس بالتقييد الدرس ده على سوق الرباسي ده متأخير ده رباسي أيضا وده متعلق بالتصور وجهي تصور قديد متعلقين سبب لك يقول تصور أشبه دي القسم ده بس تصور مو قسم الرتاب تبوردوكم إن شاء الله وإلا تصور ده شو اللي متصور فدي قسم تصورك الدريق اسمها دو قسم التصور الدسيني يو شك أو يو وهم صح؟ وهم ده لو بيكون قائمون لكنا ده يشرط كده فديك الدريق شرط ونوري يو شك يو وزن يو ظلم ومتن سوش شو التصورات ده ظلم يقين كي تزلق كده أو تصور بسحر ده السحر ده الواحد كده سبتا ده منحرة نام الدرجة فديه كده تصور لك زيد القانون كان ده نسبته للقيام بزيد تكامل خداش قيام ده يبقى تاج قانون التنوي ده لازم مرجوح ده او ده عدم القيام صدر راجح ده جانب موهوم شو كم جانب موهوم شو انا مذكور كده تسمع ثبوت قيام زيد ثبوت قائمين لزيدين ده شيء ده موهوم شو شكله ده مرجوحي او راجح ده اسمه ده هذا عدم القيام دي وقت دي تراني دي من تبر وجه متعلق او وجه غير متصور التصور بسبب المتعلق يهم ده بالنسبه لتقييد المتعلق جبل على حاجات المعمول من الموضوع لا يسبب تقييد الموضوع مبدا المحمول توضيح تفسير والمفسر بواحد التفسير هنا فوش بدك فرد على المتعلق يا سورة الشك شك يكتب ده قيام زي وعدم قيام زي ثبوت قيام زي وعدم ثبوت ده دول بيكل على سواء زي متساويين ده الشك ده الشك هو هي التصوير ده دي نسبة تقييم المتعلق صحيح كاش درسه ده ثبوت القيام لزيد تبدا راجح تدرسي ده راجح ده الشر او على قلب خالص ترى عدم الثبوت ده انت زي القانون ولا كده ده راجح ده زوج ده صحيح زوج او مقابل ترى ده مذكور في مقابل ترى بيان موجود بجد ده دوام مقابل الزوج المقابل الزوج شيء ده طرف مظلوم شو مقابل طرف شو مرجوح عنه وجهه
او اعتبار چې کوم دی ما هو الغالب نه غالب کوم څه په وخت کې راځي دا ثبوت خیر دی نه دا په درجه یقین دي دا چې یقین نه دا چې موږ شو لته یقین دا دا شو اذعان درجه توسي دا کې اذعان نه ښه دا اذعان حقیقت شو دا یقین او لا چې کوم دی دا څه دا درجه اذعان او د دې ته د دې نه اذعان نشته غير عيب الشك او الله شرط الصورات هذا متعلق بالتدريب التقليدي بسيش كده ليس بقول كده لما زورك المحمول لك ماشي ده نسبه طريقه لكن الشك هو على تعرف مجال شكل كده كيف بالنسبه للتقليد او ده الصوره او اليقين ده بشكل متعلق ده ده بتصدق الله ده غلط بالنسبه للتقليد بالنسبه للثاني خبرته ولا شيء تتحدث من ده زي ما ده خير لك لكن بالنسبه للتقليديه بالنسبه ثم خبري بالنسبة للساعة بالنسبة للتقييد من شيء متعلق شكرا الله كم شكرا خبري أو بالنسبة للثاني خبري من شيء متعلق إزهام كده إزهام لا بصورة بتاعته وصورتي لا إزهام بصورة بتاعته يقينتي ده متعلق بالنسبة للثاني خبري أنا سألك يا سيدي استوى ده برضه هنا ده كان هنا ده كان ده الشك ديك ووهم ديك الظن ديك اليقين ده هنا ده معلوم بنفسك كده أو معلومة كده الصبح لقد يشبه إذا قد يسوى في الخمسة سلام الدنيا وكان جد الاتحاد الثقة يوجد مخالفة دين التغير التغير متعلقين بالكون ولكن ده اسمه نقل وعلم شيء الاتحاد تحتها ذاته هم يعتبرون أو متعلق بالأفضل يعني بس شك خلق في سواء التصور والتصديق والتصديق هو شيء هو شيء كان كل شيء متاحين غير تدور لا يجب متعلقة أو أجزاء ما تستوجب اتهاد ذاتهم يقولكم وخير حتى غير متعلقين بقولكم وجب غير متعلقين يقولكم من سوء ذلك في سوء إيه دعواش سوء دعواش اتخاذ ذاتي تغيير اعتباري للتغيير المتعلقين بخبر مثلا تربية أجزاء القرية تكتب داخل سوق المتأخرين المتقدمين سوء إيمان ذاتي زي ما قلنا جدا ذاتي وجزاك هنا الهداية لما تغير متعلقة حاجات تشتغل الدليل الأول فإنا لا نفخر من زيد من جملة زيد القائمون إلا نسبة واحدة تغمر ذلك يوزرت أي قائمون يرى ربك لا ربك عن نسبة مقدر شبه نفس ده نسبة تغيير بكلها تلك وكتوجه تلك التغير مثلا التغير بالذات لهذا التغير تكمل سلمان الرحمن وعالي متبارك من هاي او كتوجه تبتع فكان هو البداية نسبة تغير كل صبر متعلقة تصديق وإزهار متعلقة الشرع هو مقدم المتعلقة الشيء كمان يسهل ولو نوع لاحظة التصور فيتعلق بكل شيء مش بس بشمس بتصورك من بعجب المتعلقة حتى متعلقة التصديق والمو متعلقة فالزيادة عنها سيدنا هو شيء نحن زيادة عنها هذا كلب تعليم تصور ده هو شعر زيادة عنها تبتدي وبدأ يسمى متعلقة لكن استخدام خبرته لكن تصديق مو تعرف شو وده سنسوب مو تعرف شو الشكل هو التصور شكل ده مو تعرف شو والشكل ما هو مو التصورات دي شيء تصور أمر واحد تصور أمرين توشي بدون نسبة تصور أمرين مع نسبة توشي فهذا نسبة شخصي وهذا نسبة غير تام هذه نسبة ناقصة أو غير تصور أمرين نسبة تامين وهذا نسبة مشاهين بدون تصور تصديق تشعر وحنا سيد تصور بالشك أو مشاكل تبعهم فجاء بدي تصور ده تصديق بدي اسمه تصور تصديق سرعة أو تصور ده هو عندك كده عليك بالنسبة سرعة هنا تجاه تصور أنا لما تستخدم الدخل هذا أنا لما تستخدم الدخل ده يعني بالنسبة زي مستوى تشعر بالنسبة كم كان بالنسبة تام سبب تشعر أيوة واختار دمع تدخل
اصلاح بکی نو د ټول اخر تصریف اجزاء کې د ټول اخري نسبت اخري څه ده پیغام په ښه پروګرس څه کوي اول موضوع لري نه کلمه خو متمخش په کلمه کې اول موضوع کېده لکه انا مش هقدر بس ثابت دي محمود رسول ده غير ثابت دي لكن څه كمان ثابت غير او انا بس ثابت دي الموضوع تفهم انا ما في او غير تلفون التحقق بالنسبه نحن او غير بتاع نسبه طبعا نسبتهم دي ما ماشي وبالنسبه لي نسبه المولان تقديم مخكله وليه لكن محافظات مخكله شيء هي مش ده الدوله بتاعتها الدوله دي نسبه تمام الدرس نتيجه اخيره خليش شو ودي سبب يقول واختار قسم القدماء حيث جعله متعلق الإذعان والحكم زكاة الدروب متعلق بالإذعان والحكم خذوا برزو قرد جعلته القدماء خذوا دروب متعلق بالإذعان والحكم سوكي برزو هذا الذي قرده في الثانية لكن يقول لك مطفل مستوى وزعان قال لك أنا هذا شيء برزو هو جزء أخوي من القبل جعل سنة جاءت جزء أخير تقصيره وماذا تريد جزء أخير ولا نسبة دم خبري وهو الكتاب ما تدخلون على الصورة عندنا من يبيت مش هو بكين أوي وهو نسبة الخبرية السلبية أو السلبية إيه أوي بكين كذا بتشخص من الطرق اللي استجمع ما تتابعها لكن دور مسكتها تدعم بعيد إن شاء الله روي لكن ترتيب في سنوات فجمسك واختار قسم القدماء حيث جعله شو برزوته متعلق الإنسان متعلق بالطرف الإنسان فسبحانه فرصة وحيث جعله متعلق الإذعان وبرزه متعلق بالإذعان وبحكم بالإذعان وبحكم سوكي برزه الذي هذا الشيء برزه هذا الشيء وجزء أخير من القذف جزء سري جزء أخير ده أو ما تبقى أخير ثابت ده أخير ده أو أصوب ده مغروف منه بالنسبة وهو النسبة الخبرية جاسوب ده نسبة خبرية يا سبوتية بجملة كازم موجبة أو أولا سلبية فقط جاكي لا يقول النسبة السبوتية بالتقييدية أغنى هذا أغنى جاكي أو متأخرين مش باغي مطلب ده اختيار عنها كان نسبة الثبوت التقييدي والوقوع نسبة الثبوت التقييدي موجبك أو لا وقوع نسبة الثبوت التقييدي تسببك أنا الغنى إيه لا غنى فوشك بركي بقى ممكن أو سيشير إلى تسليس رجال القدر في مباح القضاء بس ده يقول ده شيء ما تثبتكم أو المتقدمين أجل خلصوا الدولة هذا تربيسه قائد المتاخرين بدأوا شوية دلدخل تخبر القدمات هو سيشير زرد الباب الشارع في تسليس دا إزاد قزيدة فإزاد قزيد دليلي فمباحث لقضاء الرسول مستجبار ساسي كمان بحث لقضاء وراشي فمباحث لقضاء دليل صفاء صفاوي بوجه منجد لذا تستوى زي ما قلت ده قزيدة سيدي وديني ده سبحان الله تنجز سبحان الله صح؟ القول فإن كان الحكم بسبب شيء من الشيء أو نفيا فحمل اثنين وسلم يسمى المحكوم له نزول بزوجه أو المحكوم له نزول نزول والدال قضاء سبحان مخفف
ته الله استثناء نه په دې وجه یو دا چې په دې باندې وونه نشي په چا باندې الله استثناء نه سره هي په دې باندې وونه تاسو دوم دا چې دا په جواب کې فعل راځي د دې وایي د دې په جواب کې فعل راغلی څنګه فعل راغلی او ان لا تتصوروا كذا نو دا په اړه فعل کې په معنی چې ان شئ په جواب کې فعل شي دا هو مخفض إن لم يكن معي وإلا كتبت إلا استثناء وإلا فجواب فسر راتنا شلون راتنا بل خبر مالك إلا استثناء وإلا كمان شغلنا كده المتعدد غالي أو المتعدد غالي جماعي إخراج شكنا لأنه من البال إخراج ما قبضوش نتلك هذه جمعنا تصوروا مش يعني خبر تكشف بس إلا كم إلا هنا إلا استحباب كم إلا فإلا مخفض شامل فإن لم يكن معنا وإلا فتصورون أو دا إن شرطي بكير بجواب من استغفار أو دا توجد فاجد أخيري الفاجد نشدنا أو لا وفاء أو جزاء من دا خمسي جملين وغير جملة زورك فهو تصور وزن دقائم الباب عين مصدر دا تصور دا جملة فهو بجزاء والمقتباسة إيش والسلام الله تواجه مختبر شيء دا إلا مخفض دائما يكون الشغل وزن سكارك يجي وقاعدة بديكي لم داخل شو لم تداخل شيء نفي تداخل شيء فكما مقيد بالقيد منه كلا نفي متوجه كيجي قيدته وذلك الأغلب ضد الغالب كلا نفي متوجه كيجي قيدته كلا نفي متوجه كيجي مقيدة هلوازي كلا بمعنى صورة درس بكرش نفي تداخل الشيء مقيد بالقيد منه وكان في متوجهيه جواز خيرتا كان في متوجهيه جواز مقيدتا كان في متوجهيه مقيد وقيد دونتا أو في متوجهيه قيدتا مقيد كان يومي وكان متعدد متعدد وكان يوقيدتا بيا كان الدوان قيد دون كان طولتا كان يوتا تفهم دلتا هو بشكاله دا وإلا فتصور إن لم يكن يعني إن لم يكن العلم إذعانا للنسبة تشغل مدة بالنسبة لسلسلة وسواه للنسبة تامة الخبرية سوق المسدد النسبة ده تصرف سوق دوقنا أو بيضا إذعانه يمكن معناك ده كان سالسة إن لم يكن النسبة إذعان لك إن لم يكن النسبة التامة الخبرية المكيفة بالكيفية الإلهانية المكيفة بالكيفية ده العالم هو قيس ثالث ده نسبة مقيد شو أولها قيود ثلاثة قيد أول التامة قيد ثاني الخبرية قيد ثالث المكيفة بالكيفية الإذعانية ده نسبة چې د موضوع محمول په منځ کې دی که چېرته دا نسبت تاوي خبري مکیف په کیفیت ځاني سره دی نو ښه تصور بیا تصور ته ما تاسو ووایي چې دلته هم د مقید او د قید شته مقید څه شو النسبة أو زي ما شفت المثال وإلا يعني وإن لم تكن النسبة وإن لم تكن النسبة التامة خبرية المكيفة بالكيفية الإلهانية مفكس بالغرم نسبة مقيد شو كي يقول التامة شو كي يسعني الخبرية شو كي يسعني المكيفة بالكيفية الإلهانية شو تشو وما تصدق خبرت تقانون مداري تكتلا نفي داخل الشيء المقيد بالقيد يا بالقيود مني انت نو نفي متوجيه كلا يواجه قيد لك يواجه مقيد لك كلا قيد مقيد جاتا دونك وزي داخل
چې کله قید ته متوجه دي ماته مثال پیش ما جاءني زيد راكبا دا مثال باید لپاره وایي ما جاءني زيد راكبا تفهم ستا څه مطلب دی دلته چې زید څنګه راغلی سوړ دی راغلی دلته فرق دا مقصد چې زید سوړ دی راغلی ما جاءني زيد راكبا دا راكبا دا قید دی دا حال دی او تاسو کوته چې حال قید د عامل ذوالحال لپاره دا حال څه د ذوالحال څخه د عامل ذوالحال څخه دی ما جاءني زيد راكبا دا راكبا حال دی او دا حال دی چې د زیدونه چې زیدونه ذوالحال دی او حال قید وي د ذوالحال لپاره نه بلکې د عامل ذوالحال لپاره د دې زیدون چې ذوالحال دی نو ته عامل څه دی دا شی دی نو دا مجيئات مقيد څه بچا باندې په قید بچا د راكبا باندې حال قید وي د عامل ذوالحال نه في ذاته متوجه له بس انت ما فيش من ده بقى لقيت متوجه يعني ما جاءني زيد راكبا ما فيش زيد سمر على به هو دراتري حالت ركوب کې دي انت متوجه شو یوازې دا واحد پر مثال او غره د حافظ عبد القادر الجاني عبد القادر الجاني رحمه الله عليه د چا کتاب په بیان دا ایمانی په کتاب راځي پوښتنه هغه دا ویلي چې دا ډېر زیات دی دا سره نفي د خلاف مقید بالقید باندې د توجید نه نفي قید ته ډېر زیات دی پوښتنه او کله نفي متوجه چاته پوښتنه قید مقید فقط کله في واجب متوجه چاته مقید چې واجب مقید ته متوجه واجب مقید ته متوجه دا مثال بسنګي وي تاسو یو ډول ته بشکم خان وشفي الله پاک فرمایي وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وما للظالمين من حميم خلطوا إذا قامت الظالمين لپاره من حميم دوست ولا شفيع إنما سفارشي يطاع دا خبر مالش ولا شفيع يطاع وشفي ودا شفيع مقيد يطاع سنه ده خير ده دلته دا نفي دي مقيد وقيد ضامتا ولا شفيع يطاع كيف مطاع جنة دا مثل نفس شفيع ذلك وعلي يطاعني نحن صرنا شفيع بني إنما شفيع ومطاع لا جاني متوجه أو قيد ضامتا أو جيوازي مقيد متوجه قيد تنا هو شيء كان شفيع جيوازي خير وجاد متوجه هو شيء كان شفيع لاوي نو چې مقید یوازې تنها مقید ته متوجه الله پاک مثلا د هغې لپاره هغې لپاره چې کوم د قرآن کریم د هغې لپاره مثال دا شو ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون دا وهم يعلمون دا جمله شي دا حال دی د چا د یصروا د ضمیر فاعلنا چا او په یصروا باندې لم داخل شي ٹھیک شو او تا ته مسکین وګورئ چې حال قید وي د عامل د افعال دا اصرار چې کوم دی دا مقید شو فقید د وهم يعلمون باندې کنه څه شي وهم يعلمون باندې دا اصرار مقید شو فقید د وجه وهم يعلمون باندې څنګه دا معلومون حال دی جمله حال دی او حال دی څنګه د ضمیر دا یوسفونه او عامل دا څه دی یوسفونه اصرار دا اصرار دا معلومون دا قید دا اصرار دا شو وبعدين څنګه اخذ بازا علم چې اخذ شو کله یوازې مقید دی دا مثال یوازې مقید ده نفي د اصرار مقصود دا څه نفي دا وهم يعلمون چې لم يكن دا علم مقصود نفي د علم مقصود نه هو شيء لكن نفي د ركوب مقصود لكن وهم يعلمون نفي د علم مقصود نه نفي د اصرار مقصود ده نفي د اصرار مقصود الانسان مقید نه متى مثال دا هرمون مستلزم او د وخت چې نفي کلمه توجيه دوه تر کړه یو تر باید تر کړه یو تر دا نو ولګي وخت تشو اوس دا بیا اوس دغه په تعریف کې د فصاحت في المفرد په تعریف د فصاحت في المتكلم په تعریف کې څه دې باندې فصاحت في المتكلم بتعريف فصاحت في الكلام بتعريف فصاحت في الكلام بتعريف پوښتنه
دا علامه دسوقي د مستسلماني په حاشیه علامه دسوقي دغه د خبرې لیکلي تشو ما په معارف الکافیه کې دا وجد حسب كلمه اقسام ثلاثه انت ګوره انت بیا علامه دسوقي عبارته من نقل کړل او پورته سمته کړل ما اخذ انت دې ليخه او علامه دسوقي په ملوخه وایي نو کله ویل چې حال معناه ته مترجم غیرته کله چاته غیرته کله ورته خبره خلاصه صحیح او بس ورخه بس پچا د معرفت الکافیه کې بس پچا وایي وين حسب كلمه دقه څه تاسو ورجي او په دغه صفحات کې ان شاء الله معرفت الکافیه تستمر شي صحیح لکه دا معرفت الکافیه د ګور معرفت الکافیه د اول صفحه نمبر 44 کې نه دا په کومه عبارت کې او ان لا تدل على ما في نفسها دي عبارت ده څه علامه دلاله بيان ان القاعده المذكوره ذكرها الدسوقي أجازك الكلمة من الكشاف وغم الكشاف ما حصل أو سؤال بسيطة فإن قيل من أي كتاب من الكتب المعتبرة الأولى ما ذكرت أن النفي يتوجه إلى أحد من مساجد القيد فقط والمقيد فقط والمقيد مع القيد إليهما قلنا قد صرح علامة الدسوقي في حاشية المتزمعنين في مبحث تعريف الفصاحة في الكلام ما تصدرون لي أولا تحت قولي مع فصاحتها انتهى كتاب مثلا تسوي مثلا مع فصاحتها وعبارة الدسوقي عبارة الدسوقي عبارة صحيح ثم أعلم أن هذه القاعدة المذكورة كلية علم الشرع والذي يفهم الكشاف والذي يفهم الدسوقي علامة الدسوقي أن أغلبية كما توجد النفي قيد أغلبية وأنه لا يجب في النفي خلاف أن يتوجه للقيد فقط بل تارة يتوجه للقيد فقط وهو الغالب وتارة يتوجه للمقيد فقط وتارة إلى القيد والمقيد معا انتهت عبارته سيدة چې اوس دلته کې څه سپانه وغوړي کنه تطبیق دلته وغوړي نو د څه کار به وکړو چې دلته به یو خبره جوړه کړي عبارت دلته څنګه شو مقایسه په جوړ کړه او جانب ته متوجه کړه ها ما تجي وإن لم تكن النسبة التامة الخبرية المكيفة بالكيفية اللسانية ها تكشف ده حاصل ده معنى ده غير اصل کې فرق څه دی حاصل بنوجد المكيف دوست قید جوړ شي یې فرق نه دا نسبت په دې طریقې دا نسبت تام او نو خبري نو کله مکیف په کیفیت ځاني سره نو صحیح ده نو دې کار وځ د سو قید شو درې قید شو وګوره زه تاسو جوړم چې د تصور په وو قسم دی څو قسم دی تصور او دا وو قسم تصور
دلته په خپل الا فشارح جوړي دا و قسمه تصور شارح جوړي ځکه دا تصور بخالی نه ده تصور و قسمه تصور جوړي یا به تصور د امر واحد لکه تصور د زید شو نسبت څه نشته دا صورت ته چې په دې کې څه نشته ستاسو نسبت نشته او د نسبت نشته څه نشته تمام ولا غاف د صفات نه موصوف مقید دا په دې صورت کې نشته یا تصور د امرین تصور ما خبر درس کوله کله به تصور د امر واحدی لکه تصور د زیدونه په دغه کې د سر نسبت تصور شته واشه په نسبت نشته کله به تصور د چي ماته ګرځي تصور به د چي تصور به د امرين بدون نسبتنا لکه زید او عمر په حين د عد کې په حين د چاګي اسه زید او عمر بکر او شماره بالتصور د زید او عمر بلکې امرين شته چې زید او عمر لكن بدون نسبة إنما يوم نسبة بدل هنا دوبا سو دوشو دائم تصور ده أمراني نسبة بكومي ونسبة غير تامي صحيح نسبة غير تامي لك التصور ده غلام زيد شو يا تركيب توصيفي تصور ده زيد العالم شو ده تركيب توصيفي وتركيب إضافي ده كم نسبة نسبة غير تامي تشوف دا وس نسبت شته نسبت امرين هم ده او نسبتين وشته خو نسبت غیر دا نسبت غیر تام ده وس کې نسبت همي دا امرين نسبت پکې همي نسبت تام همي ولیکن دومره ده چې سنه خبرونه انشائي لکه تصور د چاشم د ازرب زول د چاشم ازرب مته کې دا تصور د ازرب شو دا انشاء ده کنه امر د انشاءات نه صحیح نو تصور پکې مشته ځکه د ضرب نسبت مونږ چاته کو د فاعل ته کو کنه او نسبت تام هم ده نسبت تام هم ده او ناقص نه نسبت تام ده خو خبرونه نه انشائي ده سمجھنا تنشو سمجھنا كم تصور شو كان تصور ده واحد تصور ده عمل بدون نسبتين تصور ده عمل مع نسبتين بنسبتين غير تامة دري او سنين ما شو تصور ده عمل مع نسبتين تامة هو غير خبرية يعني بوشبه هم خبرية اللي كان غير خبرية سمعوا دري نور دي دري سوق دي شك وهم او تخيل شك وهم او سوق شو تخيل ده دري سورتنا دام تصورات دي ما تستر شك وهم خوله شك وهم څنګه چې تصور ده کله شک چې ستا علم تصور متعلق شي په نسبت پورې چا وایي نسبت تمام ده خبرين ده نسبت التام ده خبري دي لکه زید قائم ولیکن دا قیام د زید او عدم قیام دوه طرف ته برابر دي شک ده او شک نه دا نه مګر تصور ده نو تصور ته دغه شو دغه عندل توسط ده نسبت نشته تام ده خبرين ده تشو خو مكيفه بكيفيه نزانيه النبي سره بكيفيه نزانيه كيفيه شکی سره او یا وهمي لکه دغه خبره برابر وکړه تبقى زید القانون وچه دا مرجوفي او مخالف مقابل طرف چې کوم دی او عدم قیام د ځل اصل هغه راجح دی نو دا کوم شو دا ته دا وهم شو نو دا وهم نو دا په دې کې نسبت زید القانون دی کنه نسبت تام د خبري دی نسبت تام هم د خبرین دی او مکیف په کیفیت ځاني سره نه دی مکیف په کیفیت وهمي سره دی دا څه شو دا دوه قسمه دا مشتق شو څلور او جدا شو تخیل یو هم قسم تصور دام دی چې نفس صورت تقضی زم کړو څو نو صورت تقضی په کې د نسبت څه نه ده تمام ده خبر ده زید القانون ده انشاء نه لګنه زید قانون ده واشه په ځان ته کې چې دا تصور تقدر او صورت په زم کړو دي ته تخیل دې څه دي ته تخیل ها څو قسمه تصور شو وقسمه تصور شو او ده اول قسمه والا فتصورون جميل داخله وداخله مسمى داخله جب إن أنت مكيف على مقابل شوكنا تخوي كتدعينا ميزان بالنسبة لتعمل خبرين ميزان بالنسبة لتعمل خبرين ما تصدقته كدش النو متش النو على رسول صورتنا دي ده هو صورتنا سنجري
انت موږ چې عبارت موږ وايسته ورسو ان لم تكن النسبة تامة الخبرية المكيفة بالكيفية الإزعانية امون دا ویلو چې جایز ده چې نفي د متوجه شه مقيد بالكيف ما نو چې دا نفي متوجه کړي نسبت او چې نسبت له مدد تعامل او خبر ورته د صفات چې موصوف له صفات ما ختم تشو دا نفي متوجه شه مقيد او قيد چاته یو شی نشته کنه یو ټول ختم شو ټول من عدم راغی او چې د څرمن نسبت نشته کنه تام او خبر الله خدای دغه صفات دي کوئی شراره فوزات داغه بل عارض ده او معروض له عارض ده چې معروض له عارض ده کوم راشي نو دا څرمن نه لکه تغفل صورت اول د صورت هم صورت چې تصور امر واحد بدون نسبت یا تصور امرين بدون نسبت په دې ډول نسبت نشته کنه بدون چې تصور امر واحد نه ته نسبت شته او کدا امور تصور امرين ان كان استجمع نسبت کې راشي خو شته نه په حين د عد شمار دته چې زید قائم دي کنه خو شمار نه او زید عامل او شمار ده شمار فرې ته په دې کې یو نسبت بل ته کې نو په دې وخت کې کوم بیا دا تصورتونه تصور امر واحد یا تصور امرين بدون نسبت دا په کم درجه دا په تصور کې داخل شو یا په تصور کې دا صورت چې نفي متوجه شو چاته مقيد او قيد دوانو ته نبي څه ته وایي شو مقيد او قيد دوانو ته او یا چې کوم دنه په دې کې سم سره روانه دوه په دې کې دا تاسو څه ویلو یا مقيد ته متوجه کا قيد اول ته متوجه کا قيد اول څو او نسبت خو دې چې قيد اول ته قيد ثاني او ثالث بسره ختم شي چې هغه د صفات نه دي ښه وایي به اوس نسبت شته خو نسبت نه ده نسبت څه لکه هغه بل دم خصمون څه له تصور د چي د نسبت پوجا لکه ترکیب اضافي شو او ترکیب چې کوم توصیفي شو په دې سره نسبت شته خو نسبت غیر تامه ده غیر تامه او موږ دلته شي او الا کو دې نو یعنی نسبت وو وسلو البته تامه تامه ده والا فتصور دا په دې ذریعہ سره داخل شو صحیح نو دا مقید شته خو قید اول نشته چې قید اول نشته ثاني سره بیا نشته ولې نشته تګاغه دا چې تامین به د خبرې شي کنه چې غیر تام ده خبرې شي د کوم نه راشي یا چې مقید نشته قید اول نشته تښه یعنی نسبت نشته تام نشته خو بل ځای نه خبرې نه ده نو خبرې نه ده لکه تصور د شاشو به ضرب شو تصور د شاشو انشاءات چې تصور د انشاءات دا هم چې کوم د تصور داخل شو او دا نه چې متوجه شو چې دا قید ثاني تا قید چاته یعنی مقید نشته قید اول نشته قید ثاني نشته قید ثاني څه خبرې ته نشته د تصور ته انشاء او بیا څه پاتې شو درې ور پاتې شو چې په تصور کې داخل شي نو موږ دې کار څه وکړو المقید ته د کیفیت د شي الازعانيه نو دا اوس دا درې داخلو اوس نسبت نشته تام نشته خبريت پکې نشته لکه په تصور ته تخیل کې په صورت د شکل او وهم کې دغه درې صورتونو کې زید قائم نشته او زید او قائم موضوع محمول نسبت پکې شته تام به خبرین تام نظر او خبرې ده خو په دې درو صورتونو کې مکیف په کیفیت ځان سره نه ده لکه مکیف په کیفیت ځان سره نه ده صحیح نو یا په شکی سره په وهمي سره او یا تخیل په صورت کې صرف صورت تقضیه درغله اذعان او د شکل او وهم د ارث نه بالا تر ده صرف صورت تقضیه جن ده دغه مکیف په کیفیت ځان سره نه ده تشو نو موږ دا شي البا د تصدیق باندې چې نسبت هم تام خبرونی او مقید په کیفیت ځاني سره چې دا هم انا مقید د قيود ثلاثه جمع دا تصدیق ته او چې باندې کې څه کوي دا تصور ده نو هغه په کومه طریقه باندې دا وقسم تصورات ټول په تصور کې داخل شو انتهى نو ماته سره ته کلام په یو جهاد سره یو خبره ماته ستبلغ چې الا کم نه لا الا مخفف ده لم يكن ده الا استثناء په دلایل ثلاثه سره کنه بیا مخته په سلام ما تاسو وي چې او چې دا د بیا ما تاسو وو قسمه تصورات صحیح او قسمه تصورات بیا ما تاسو دا خبره وکړه چې نفي داخل چې مقید بالغیر نه کړي نفي داخل مقید تکله قید تکله ځان او دا نه دا خبره ثابته ده دا ثابته ده دا کشاف علامه ذوقی د کشاف راغسته ده او د علامه ذوقی په حاشیه مسلمانانو کې په بحث په تعریف د چا کې د فصاحت په کلام کې مع فصاحت هذا کې دلانه البته تحقیق وکړل
نو موږ استادان نو ویل کو د سیک ملدل نو به معرفت الکافیه باندې موږ لکه لټون شروع کنه دا بس نو بیا باغ ځکه دا شیز نه خدای پاک مخې راو صحیح نو دا غزنه ثابت ده ښه تفصیلی او بیا ما تاسو ته دا یو قسم تصورات په څه طریقې په الا فتصور کې موږ داخله ورشو تاسو ارتقم او دا ته د اشاره کوي او الا فتصور سواء كان ادراكا لامر واحد دا سواء تکي د په برابر کې ده دا سواء د باندې چې کنه دا ټول تصورات دي برابر خبره ده کدا ادراک د امر واحدي كتصور زيد دا د دې طریقه دخول څنګه طریقه ادخال څه چې نفي متوجه کړمږه چاته مقید سره قيودنا او لامور متعدده بدون نسبه یا تصور د متعدده بدون نسبه كتصور زيد معاملونه تحين دعات کې دا کوم شو بیا ځکه چې بدون نسبت نشته نسبت نشته صفات نشته دا خو عیب القائم او مع نسبه غیر تامه دا کوم شو دا درې قسم تصور شو دا مقید شته خو سمشته غیر اول نشته او دا مثال كتصور غلام زيد کنه یا تصور غلام یا تصور د چا زيد القائم وصول سره ترکیب توصیفه او تامه بشر انشائيه يعني خبرين ده کنه لکه تصور ازهد تشو دا رسولان دا قید مقید مشته قید اول مشته قید ثاني مشته يعني خبريه انتکار مشته وده من كون ده نسبت چې کوم ده تامه انشائي تشو او خبريه مدركه بذاك غير زاني یا خبري ما تقول ايه خبري بي يعني نسبت به امي تام به امي خبري به امي مدرك في ذاني سره باندې دا نه پکې ده څه راځي او دا کنه شو نفي متوجه شو خو مقيد تنشو متوجه قيد اول تنشو قيد ثاني تنشو قيد ثالث تنشو قيد ثالث ما څه ده هغه چې پر متن کې وځنو هم نه رمانه لا استوخا پوښتنه وای کما فی سورۃ التخیل والشک والوهم نه لکه سورۃ التخیل او الشک او الشک ما تاسو دې کې اول تفسیر کړو او تخیل بګین نه راوخه تخیل څه نه ده تصور د نفسي د پوره قضیه صورت ځین ته ستا حکم پکې حکم باندې نه ځان سره یا په شک وام سره څه صورت خلیلین تلا بس دې وایي تخیل یو تخیل د تخیل د بری کې باس ان شاء الله رسول الله کوي بس قوله ويقتسمان برمة الله تفري ويقتسمان بالضرورة الضرورة والاكتساب بالنظر ويقتسمان دريت کی زتا تخین یو اقتسام دے یو انقسام دے یو قسمت او تقسیم دے تشوی مشکل دای قسمت او تقسیم دا صفت چې کوم دی دا د دې فایل سو کې دی قسمت ته پچا پر قائم دا قسمت او تقسیم دا په تقسیم کوم کې پچا په قاسم او مقسم په دا وسط ته چې قائم دی په خبره یو د انقسام دا وسط د مقسم دی کوم شی تقسیمی کوم شی مقسم جوړول ٹھیک شو دا وسط د مقسم دی لكن بعدنا كلمة دي تقسيمية سنفين حرفة وهو تنقسم الكلمة وتنقسم حسة كيدي دا كلمة بخي كيدي دا كلمة تقسيمية دا كلمة شاكا اسم تفعيل تفرد انقسام وصف بچاده او عرض دا چه قائم دا پچا پوره پا مقسم پوره کم شش تقسیم تشو یو انقسام یو دا پا نیک خدای سونا ملک اقتسام نه شو ده دا وصف دا وصف ده عارض ده پچا پوری دا پا اقسام پوری چا پوری مسیقا دا اسم او لکسو صدق او کلمه کی پوری الاسم والفعل والحرف تقسم ده كده بتقول جماعتون سر تقسم من الكلمة دي طول حسي أخلي اقتسام أخذ سشتا قسمتها حساب أختل بحساب أختل كده للمقسم نسوك تساخي تقسمون أخلي إذا كده دي قسمونه ده هاي القسم إذا اختل مقسمنا بحر سيد الله والإسم والفعل والحرف هاي ده كلمين اختلخ بلبخ أخلي اقتسام أخذ الحظ أخذ السب قسمان ده وصف تلشا ده أقسام وصف ده قاسم هذا مقسم شو جاهد تقسيم وقسمت ده تشو او يا وصف فسادة يا وصف ده مقسم ده او وصف ده
انقسام باب انفعال جراش او باب افتعال اقسام اخذ الحساب اخذ حساب ده وصل برشاد اقسام اوس په دې کې غرض د دې نه د وخت تقسیمان د ماتن غرض سره تقسیم د چشي اصل کې تقسیم دی د دې تصور او تصدیق چاته بدیهی مزیدا لیکن چونکه د یو قسمان نه او په یو قسمان کې زموږه ذکر چاته د تصور او تصدیق ده نو باندې برابر راغله ټول کتابونو سره سم راغله ټول کتابونو کې د تصور او تصدیق قسمه دي کله تنقسم معين تقسيمية تنقسم معين صوت ده تصور تصديق شاطر ينقسم معين التصور تسمى ذكرنا كنا لبنان تقسيمية شاطر تقسيمية بديهين وزويتها لفبراء غابر خدو كمان ذاك اللي ده ينقسم بس يقتسمان سيني يقتسمان يقتسمان ما تصير اقتسام بدل يستعال أبدا يستعال شيء ده أنا حساب أستل نصور حساب أخلي تقتسمان لو عندك حساب أخلي هر واحد بتصور تصديقنا اقتسامات هي مجال ده وانا حسي اخلي برخي اخلي اما تصديق اقتسام مجاز بطل ده اقسام ده تصور تصديق دوان قسمونه شو ده چاوه حسي اخلي ده ضرورة الله كتابك ده الانواع الضرورة الاشياء الضرورة ده بداهتنا ايه بداهت مقسم شو بداهت سوق شو او سوق ده التصور ده حسي اخلي التصور ده بداهتنا حسي اخلي التصور بديه شو او بياي دقة التقسيم ده التصديق يساوي حتى بدعاتنا بالتصديق بديه شو تصديق شو ده بديه شو او چه حساب موچانا ثابت ہے ده دانا جو كم دانو تصور وتصديق دوانا حسيا خلي بچانا ده بداعتنا اكتسابنا ده بداعتنا الضرورة ضرورة بداعتنا خا تفهم ضرورة بداعتنا تفهم ضرورت معنی بداحت راځي ضرورت معنا ده جبر باندې راځي مجبوری باندې راځي دا شی ضروری دی یعنی موږ ما لابد منه ما لابد منه راځي هغه معنی کومه دا مثلا هغه د بداحت سره ده د بداحت نه څخه هر واحد ځوان حصہ اخلي او حصہ اصلي د متقنين میداني مګسوږي اقسام دا تصور تصدیق قسمونه سوچا د بداحت او دا خبره پاکه شو بچا د نور کتابونو کې دا بدیهی او نظری قسمونه د تصور تقسیم شي بدیهی نظری ده بل دا تصدیق تقسیم شي چاته بدیهی او نظری ده اته دا څه شو د بدیهی تقسیم شو چاته تصور تصدیق ده او دا شانتي د اکتساب نه اکتساب د اجازه خبره شو ده اکتساب د نظر دا تقسیم شي بدیهی او چاته نه تصور او چاته نو یوزم بدیهی دی باندې تقسیم شو او بل رسول دا کسبی نه کسبی دا تقسیم شو چاته تصور تصدیق نو دا خبره تعقد زموږ کتابونه شو هغه د چا دا مسله به اعتراض ده نو والله دا لفظ د اقتسام استعمال اول دا نه دا په دې کې کمان نو دا صفات ترجمه اقسام مجرد تا اعتراض په تمهید کې دي کته شارح سمجھیں اگر ترجمه مثلا ترجمه کوشش کرنا ويقتسمان واحد بالتصور تصديقنا حسي اخلي او ضرورة بضرورتنا متصور بضرورتنا حساب واستن تصور ضروري شو او تصديق ما واستن تصديق ضروري شو والاكتساب بالنظر او اكتساب بالنظر اكتساب چې کوم د کوشش په یې په مشقت سره خبرو کار کول مشقت سره د کسب پرېږي لکه هغه پروت کنه کسب لکه په مهنت او مشقت سره پوښتنه کوي مشقت چې د بلاشه کوي او کنه پوښتنه د عمل بلکې اکتساب بالنظر ده کسب او مشقت بچاره ده د نظر په نظر سره او د نظر معنا لا ترتیب امور معلومه ده براشخه کوي نو د دې اکتساب مهم تصور حساب نو تصور کسبی شو او بیا تصدیق نه زواستا نو تصدیق څه شو کسب شو نو راځه تاسو مو تاسو ته خبره تاسو ټکه چې په نور کتابونو سره نور مصنفین څنګه کوي او داسې څنګه کوي خو خو دې تمهید دې دغه اعتراض ده شارح ويقتسمان قوله مشاهده كشا قوله ويقتسمان الاقتسام بمعنى اخذ القسمتين تمهید دي ومعنى هذا اغستو ده سيسرا دغه دا خبره خو داخله لغته تاخذ غوړه اقتسام على زمرهم چې تقسیمي بشر معنا نه کوي
يعني هذه سمعنا زمان ده أخذ القسمة معنا يكون لغوي معنا مدارة أو يجي لغوي معنا داخل ده معنا بني أو ده بني ده كستطيع لغته بكتاب كده سراغلي ولو كان على ما في أساس بناء طارق بانه سراغلي بأساس كي أنا بس أقول لي اسم كتاب في اللغة أو ده إذا تستدرس خبر كون وإذا دعت أن تخبر مش هو كل شيء وباخذه مضبوط خبر تكون بكتاب كراغلي واصبر جي يتدرس خبرته بدون ما ناس الشباب العبارة أي يقتسم التصور والتصديق أو يستطيع اقتسام مرحز قسم آخر يعني حساء أخلي حساء تصور وتصديق ها ده شعر حسي أخلي كل لم من وصفه ها ده هر واحد ده وصفنا يوصف ضرورته أو بل وصف صدق اكتساب ده وده ضرورتنا بيجا نمجيه ده ضرورتكم مجبورية دولة وصفه لكن نقول جوازيح الضرورات تبيح المحظورات مجبورين ما رواش هنا سنة رواقي أنت ضرورات فاهمة ولا أنا قلت منطقي ما ضرورتنا أي حصول بلا نظر حصول شو أهيدا بلعادهم بيخا حصول بلا نظر ومدديز ضرورتنا ما رواح التصور تصديق حسياحي أول اكتسابة أو اكتسابنا أي الحصول بالنظر دا غيرهم دا تصور تصديق دوان باهين حسياحي نداخل صرف بس لولي ده الغيمة هذا اختصار تغييرك يا اخو بلاي اخوكولي برابر ده اللغات سر برابر ترجمة يبقى او ترجمة الزيونية ورجاته ايه استاذة ده دي ضرورتهم ده اكتساب معايا هو ها ما نمشي توانا جيبوا شيء انه مجبورة وما نلزمتنا فيه تخيي وصف يأخذ التصور قسمين للتصور اخلي ده تصور يو قسم بضرورتنا ايه بجدين تصور يو حساب على سنة بضرورتنا مفاوس هي ضروريهم ده تصور ضروري شو تشو وقسم من الاكتساب ايها حساب دي رجالة ده الاكتساب او ده نظروته والاكتساب بعدين جدا تصور تصديق غلو وتوفقات ولاي جدا تصور هذا جدا ده غطوي جاتوي ضرورته ما لا تساك مختلف سيارات ما دي قوة دي بلد من بخرج بجات اكتساب ده من براغة وصل التصور بسوق شو هو تصور بنيه شو هو تصور نظري شو يتصور زوني شو يتصور بعبادة براتنا كسب شو ده تصدقه زمان بشو كمان زبون ده هنا مجال قسمنا زون ده زبون من سبعهنا أباتشين يعني مزمع شو أبغى شيء بسوق لكن في سامعهم زي بخوانهم غلاون تعالى نظام تصدقه زوني شو أو هم تصدق شو نزريش خلال البقاء بقى خبرنا كده الفصل فيأخذ قسما وأخذ تصور يأخذ التصور قسما من الضرورة فيصير ضروريا وقسما من الاكتساب وحساب الاكتساب فيصير كسبيا لا يمكن التصور ده بقى بدأ قسمين تصور تصوير أنا تقول زمان هذا كده تصور تاني تصديق تاني والتصديق كم ده كفر أو كان وكذا الحال في التصديق بقى شان حال في تصديق يعني بسواد وأسرع فيأخذ التصديق قسما من الضرورة فيصير ضروريا ويأخذ قسما من الاكتساب فيصير كسبيا شو هذا؟ خازن بابات تفهمي؟ خبر بس ما اختلاش وإذا يصير تمييز في الدائرة الترازة وصار تشبه يجيك لك خواب يوم تعالج اختصام مجال الاختصام مجال صفته نأقسام وده التصور والتصديق ويقسمون شو؟ ده ضرورتهم او احتسابهم متشو ضرورت ده قسم شو ضرورت ده قسم شو يتصور شو يتصدق شو هذا فلان ده احتساب ده كسب ده قسم شو يوم ده شو يوم ضرورت شو يتصور شو شو هذا نتابع خلقه بسكر كذا ما بقول كمان سوي ده حسب ده هذا يتصور ده قسم ده يوم ضروري له كسب ده واستلم فيه ضرورت ده قسم ده يتصور ده تصدق خلفه تصدق ما تقسم له يوم ده إذا يوم كزرمي له بلسه كسب ده واستعي كسب ما تقسم له يوم تصور ده تصدق ده وش ها كلام ده برادات تتصور على الجي ده تسلك ولا ده الفرق مذكور في هذه العبارة بس ذكر شيء في عبارتك صريحا كهرباء داغا صريحا هذا سنة هو انقسام الضرورة ما تستطيع انقسام ذات سكري يعني انقسام هذا قريبا من الانقسام مقسم انه اخر هذا وسيله فتاه وش انقسام الضرورة ولا نقص ذكر شيء في عبارتك صريحا انقسام الضرورة شو انقسام بجاء صفته مقسم شو ضرورات مقسم شو والاكتساب مقسم شو او قسمان يسوي شو
تصور تصديق ضرر او تصور تصديق اتصال بطارهم قسمه شو ده السؤال شو شباب تسي ده سريعا وده خبر شو ما خبرش من خبرك ولا بعدين خبرك بحاجة نشوف وطبعا يتشارع وصدق كده كل شيء تسمى واحدة وخذ بند كل شيء ده تعجب بسمنا مرة من الزعل كل شيء ما تعجب بك فوز لما نقاش نكيو ده بعد بند بتشكي بس من جاو كتابنا في مرة ما تسويه لا تعرف تسويه ده ايش يا خير ويتابع تسوي لي وهو اللي يجاوب شو يوم تسوي ويتابع تسوي بس ترى السؤال كده سريعا كده تجاوبي كنا نبغى نيجي ما تبغى تجاوب زي تاريخ سريعا كده جاء تقسيم شو مثلا تقسيم شو تصور جاتا أو ده اكتساب تقسيم شو جاتا تصور جاتا سريعا كده شو خذ ما يمكن أن تنتهي تقسيم شو ده غير مشهور سر برابر لما هو المشهور سر زمان بجا غمرات تشوف ما هو المدخل ولا الإنسان كل من وش من مجهول بتصور جسر بس ما صار عقد بسوشي تصور جسر أو تصور برابر كسشي لما هو المشهور سر برابر شيء والمعلمين في انكسار لهذا عند تصور جسرنا شخص مزمون كذبك زمان وجهة درجة وصفها أو أصلا كانت من هذا يقولوا تجاوب ذلك كلام تجري زمان كناية خزمان كناية شو كنا إيه خبرهم لك ما أنت محتاج أنا كاتب ضروري كاتب تصور بتاعنا بخواص زماننا تشوف نتصور شخص ضروري شو